فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. تخویف دنیوی شروع داغی مثالونه بیانول. هر چی عادیانو فاستكبروا في الارض لوی وکړه پس مکه کې بغیر الحق پنا حق اس حق د لوی ولنو نبی ځان اوچت وګڼلو. وقالوا او ویل من شد منا سوخ دې سخت زمنګ نه قوتن په طاقت کې. مقصد دا ده زمنګ نه بل څه قوت او طاقت والا شته الله پې رد کوي. آیا دیو نه ګوري یقینا هغه ذات چې دوی پیدا کړي دي هو اشد منهم قوه هغه سخت دی نه په قوت کې. ته چې پیدا کړي نو قادر دی پتا چې پتا باندې خپل عذاب را نازل کړي. دا هغه غرض دا و د دې جملې غرض دا ده چې الله عزت قادر دی په عذاب ورکولو ځکه چې پیدا مې کړو نو عذاب ورکول څه شی دی. وکانو بیااتنا یجحدون او دې زموږ په آیاتونو باندې یجحدون انکار یې کوم. آیات نه مراد معجزات دي یا آیات تکوینیه دي هغه دلایل عقلیه چې دلالت کو د الله په وجود او په توحید. راولېږلو موږ په هغې باندې ریحا صرصرا هوا صرصرا سخت آواز والا. صرصر ویل کېږي شدید الصوت چې سخت آواز یې کوو دا ډېره هیبت والی. یا بارده یخه و ډېره سخته. فی ایام نحسات په ورځ پیرو کې نحسات یا د نحس نه د سپیرو ته ویل کېږي. او یا شدید البرد ډېرې سخته یخه وه یا نحسات متتابعات ته وایي همدقسې مسلسل پې هوا و هوا وه. د دې لپاره چې ورڅکو موږ دیو ته عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ په ژوند د دنیا کې او خامخا عذاب د آخرت اخزا ډېر شرمونکی دی. وهم لا ینصرون او دوی سره لا ینصرون مدد نشي کېدلی. واما ثمود فهدیناکم هر چې سمودیانو فهدیناکم بیان کړی و هغوی ته موږ لار د هدایت. هدایت څه دی؟ ارسال رسل پیغمبران مو ته رالیږلي وو او هغوی ته حق لار ښودلې وه چې دا داسې ده دا داسې ده. دا هدایت ته بالبیان د هغې بیان یې ورته کړی و. فاستحبو نه هغوی خوښ کول عما ړوندوالی عما کفر دی علی الهدا په هدایت باندې ایمان کفر یې خوښ کو ایمان یې پرېخوستو. نو ونیو دوی لره صاعقة العذاب الهون عذاب هغه چغې د عذاب الهون چې ذلت والا و خوار یې کړه ذلیل یې کړه. بما کانوا یکسبون په سبب دا چې دوی کوم عملونه کول. ونجینا خلاصم کړه کسان چې ایمان یې راوړی وکانو یتقون او ځان یې بچ کړو د شرک او کفر نه. ایول الله نجات ورکو خلاص یې کړه. ويوم يحشر اعداء الله تخویف اخروی ور قیامت عذاب بدر باندې راشي بیا به څه کې په ورځ باندې يحشر اعداء الله چې راجمع به کړی شي د الله دشمنان الى النار ورته فهم یوزعون دوی به تقسیم کړی شي. حتی اذا ما جاءوا کله چې دوی راشي دوی ورته شهید علیهم سمعهم گوی ورکی په دیو باندې غوږونه د دیو
وابصارهم سترګې د دې وجلودهم څرمنې د دې بما كانوا يعملون پس چې دیو کوم عمل کو وقالو وای بدیو لجلودهم څرمنو ته لما شهدتم علينا تاسو په موږ ولې ګوي ورکړه اېدا موږ کو انکار ولې کو و دې لپاره کو چې تاسو نه عذاب بچي تاسو په خپل ګوي وکړه هغه موږ په دې کې څوک اوس موږ څه جرم ده و به یو ته دا څرمنې انتقن الله الذي گویا کو منګ الله الذي الله انتق كل شيء چې هرې وی گویا کړه ده معنا غله طاقت د نطق ور کړه ده ذق الله موږ لم طاقت د نطق راکو وهو خلقكم دام د سرمنو خبره ده ور دي الله تعالی تاسو پیدا کړی اول ځل نو ګوره دا منګه ځکه کړو یا دا کلام دی د الله الله ولې د قیامت نه انکار کوي الله تاسو اول ځل پیدا کړی قادر دی په دې چې دوباره را پورته کی کنه ویلې ترجعون دی الله تبارک ورزي تاسو د پاره د حساب کتاب وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم وما كنتم تستترون او نوې تاسو تستترون چې پردم کولا د دینه یشهد علیکم سمعکم چې ګوي بو کې پتا سو باندې غوګونستاسو نسترګستاسو نڅرمنستاسو انه دا ده وما كنتم تستترون یا دا کلام دې د سرمنو یام دا د الله کلام دی یا د معنا و ده یو معنا دا ده تاسو د عمل چې کو کنه تاسو په وس کې نو چې د سرمن نه په پټ ځای کې عمل وکړي غوګون نه پټ ځای کې عمل وکړي سترګو نه پټ ځای کې عمل وکړي ځکه هر ځای کې تاسو دا وینو دې نه جدا کېدای نه شوي ځکه اربانس کوي ورکړه ایو معنا ده دوی معنا ده وما كنتم تستترون سره پروام نه کولا ینه دا په مونږ باندې کوي ورکی ادم په خیال کې نه راتله لږی دا په منګ وی ور کوي کني دا بم بیان کوله ولكن ظننتم لیکن تاسو دا ګمانو ان الله لا يعلم كثيرا چې الله تعالی نه پويږي پډیر دا کنه چې تاسو عمل کوئ اے الله ته د هر شي پته تنشتا ګمان هم دا چې بس الله په کلیات پويږي جزئیات او تنه معلوم وذالکم دا تاسو ګمانو هغه ظننتم بربکم چې ګمانم کړو په خپل رب اردا کومالا کې کړی دا ګمان سبب تاسو د علاقت شو فاصبحتم من الخاسرین تاسو ګرځیدل تاوانیانو نه نقصان کې پریوتله فإن يصبروا وسوي که صبر کوي او کنه کوي هیڅ پیدا ول نه ور کوي که صبر هم کوي او لا مقابل حذف کړي فإن يصبروا او لا يصبروا فالنار مثوى لهم زید دې رکی دود دی دی نو لا جزا پز پیدا ور کوي نو لا بل شي وإن يستعتبوا او کدیو طلب د توبې کوي یا الله من ته مقرره کړي توبه وباسو یا واپس دنیا تتلل غواړي فما هم من المعتبين نبي دي من المعتبين واپس کړي شوی دنیا ته واپس به دنیا ته نشي راتللی اوس دا سمقده اوس دې کې لږ عملو کا بیا پیرستو خوشاله خپپنه وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم ځکه بیان ده د دې د منع کېدل د قران نه ګوره دې قران نه ولې اثر نه علي یا په دې قران ځان ولې نه پیږي دا غي وجه بیان نه وقيضنا لهم من لګولي په دې پسې قران هغه مرګري شیطانان
قیس دې ته ویل کېږي لکه پوستکي د پیاز پوستکي کې ورکوټې بل نری غوندې کې پوستکي کلک ورپورې نښتی دقسې دي پسې دا قرآن دي شیطانان دي د دې هغه ګمراهان دي غلط دعات والا هغې د حق نه اصل کې اړی فزینوا لهم نو ښایسته کوي د هغې دپاره دا قرآناو ته ښایسته کوي ما بین ایدیهم وما خلفهم یو معنا ما بین ایدیهم نه مراد دنیا ده دنیا او ته ښایسته کړې ده وما فیها وما خلفهم او غافل کړي د آخرت نه بس دنیا او ته ډولې کړی چې بس دا پیسې دي او مال دی او دنیا ده آخرت نه بالکل غافل دی دویم فزینوا لهم ما بین ایدیهم صابوري وي اعمال مفسدي زمانهم په دغه زمانہ کې چې کوم مفسدان دي د هغې عملونو له ښایسته کړي فاسد فاجر سړی وي دجال وي د هغې تاییدونه به کوي او د هغه صفتونه به کوي او هغه فخر اعمالو باندې به کوي وما خلفهم او د مخکینی زمانه چې کوم مفسدان دي هغه ته ښایسته کړي چې راشه دا وکړه وما خلفهم وحق عليهم القول او ثابت شوی ده په دې باندې القول فیصله د عذاب فی ننوزي به په هغه امتونو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوي دي ونه مخکې من الجن د پیرانو او د انسانانو نه انهم كانوا خاسرین یقینا دا تاوانیان هم خسران کې پریوت دي تاوان کې پریوت دي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ها ابو جهل ویلیو پلو کسانو ته چې کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن وای نو دا وخت شور کوي چغې وای شیرونه وای څوک یې وانه وري یا دویم معنا دا ده والغوا فيه تاسو لا تسمعوا غوږ مږدئ لهذا القرآن دی قرآن ته والغوا فيه شور پکې کوئ دویم معنا والغوا فيه لغو وایئ د دې قرآن متعلق ای بېځایه خبرې د قرآن متعلق کوئ بدی بیانوئ نو څوک به ورته غوږ بیا نه ږدي که نه ولې د اهل حق په خلاف چې تا پراپیګنډې وکړې بیا څوک د هغې خوا ته نه ورځي قد لعلکم تغلبون دیر پای تا زور ورشئ فلنذیقن الله توي کوا شور کوا پته پته ولګي ته ودرېګا خامہ قاذب او سکما کسانو ته چې کو پرې کړه د عذاب شدید عذاب سخت ورنجزینهم خامہ بدل ورکم دیوتا سوال الذي كانوا يعملون بد هغه چې دیو کوم عمل کو کوم بد اعمال دي داغي بدل الله ورکی ذالک جزاء اعداء الله جهنم پورا بدله ده الله د دشمنانو سچ النار به ته واپس ویلو کنه ولې ته ذالک ویل کنه دا ور سچ النار ور دا پورا بدله ده د دې لپاره بیا په دې ور کې بدار الخلد کوری د همیشه دې راکېدلو گویا کې په دې جهنم کې دنه د دې بل کور دی همیشه په پاغي کې جزاء بما كانوا دا بدله په سبب دا چې دی چې حدود دی انکار کوم هغه بدله ده وقال الذين كفروا وبو یا کسان چې کو پرې کړه ربنا اے رب ازمن ارنا الذين راو خامن تا کسان اضلنا چې منګه گمراه کړي من الجن چې د پیرانو نه دي یو د انسانانو نه دي ازمن چې کوم شرانو کنه شیطانان یا انسی شیطانان منګه حق نه اړولیو هغه موږ تراوخه وي نجعلكما وبغرز واغیل تحت اقدامنا لاندې قدموننا خپلان دی وکو ليكونا من الاسفلين دې لپاره چې شي من الاسفلين د ذلیلنا
ان الذين اوس داغي مقابل کې زیره اوس دنیا کې پسې لګېدل صفاتونه کې تعریفونه کې هغه شکرونه جوړه او قیامت پر ورځ به وي چې ما تیرا خو واجه زی برباد کړم زی خپل لاندې کوم ان الذين قالوا ربنا الله بشارت سبب د استقامت یقینا کسان چې وایز من رب الله دې ثم استقاموا بك لك شوی په توحید استقامت پس ده په توحید باندې على قولهم ابو بکر صدیق وی په ربنا الله باندې کلک شو توحید هم کلک ده دویم معنا عبد الله عمر ابن خطاب کړي استقام على الطاعات وترك المعاصي طاعت او ترک المعاصي کلک شوی دی مضبوط په ولاړ اخو دې خو نزيد لم يروغوا كروغان الصعالب لكي دړان غونته کې کم طرف ته فیدی التزینا نو تتنزل عليهم نازلیه په دې باندې ملائک په وخت د مرګ هم قبرونه را پورته کېدو ټیم کې هم الله تخافوا تاسو مېریږئ ولا تحزنوا خپکېږئ ما زیره حاصل کی تاسو پاغه جنت چې تاسو وعده کړل شي نحن اولیاءکم من تاسو دوستانو په ژوند دنیا کې تاسو سره تعاون کوو مدد هم کوو ولایت هم سره کوو وفي الاخره او په آخرت کې من تاسو مرګري ولکم تاسو د پاره فیا ما تشتهي انفسکم هغه شینه چې خوښ غني تاسو نفسونه ازغه چې د څغواړي عقبت ملاوي ولکم استاذ د پاره فیا په دې کې ما تدعون کم چې غواړي تشتهي لذات جسمانی دي بدن سره تدعون زړم چې په کوم شي خوشحالي روح هغه هم ته ملاوي لذات جسمانی لذات روحاني دواړه به تاسو ته دامل مستوب دې طرف دا غزاد نه چې بخون کې دې رحم کون کې دې ومن احسن قولا بیانې طریقې د دعوت ومن احسن قولا څوک دې ډېر خسته قولا په وینا کې ممن د هغه چانه دعا ال الله چې خلق را بلی الله توعمل صالحا او خپل نیک عمل کوي اے خلق د الله عبادت ترابلی چا خو رسول الله یاد کړی دی چا مؤذنین ویلی دي مؤذن اغستل ځکه نه دی چې دا خو مکی صورت ته اذان خو په مکه کې نو په مدینه کې راغله السیداله چې عمومي واخله عمومه كل من دعا الى الله بطريق من الطرق هر طریقه کې دی الله تعالی ته څوک بللو د اذان په ذریعه کې د دعوت په ذریعه کې درس او د تدریس په ذریعه د تعلیم او تعلم په ذریعه او چې الله طرف ته خلق را بلې او خپل هم نیک عمل کې الله دې دین بل څوک اوچت انسان شته دی نه دا ډېر اوچت انسان دی وقال او د دې سره وایي انني من المسلمین زدا مسلمانان نه مسلمانم فخر نه کوي لوی نه کوي بلکې ځان دی مسلمانان دی مسلمان غني ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نه برابر الحسنه حسنه ولا السيئه او السيئه دې کوم ترغیب دی ګوره دعوت چې کې په طریقې وکړه حسنه سره دعوت ته قران ته سیئه منه د قران او ته نه دوه برابر نه دي یو تن قران ترا بلل کوي بل ته منه کوي یا حسنه د الله توحید ده سیئه شرک ده حسنه سنت ته سیئه بدعت ته حسنه خ اخلاق دي سیئه بد اخلاق دي خو اخلاق باندې دعوت او بد اخلاق باندې دعوت وانه نه دي برابر ادفع تدفع بالتي باغي طريقي هي احسن جغه خسته ده خسته غدا ده غصد لراله بالصبر وکا
چا د سبد کو بس پرې احسان دې سره کی احسان وسوکا ګناه وکړه ما پې کا دا کوا ها دا طریقه چې تا اختیار کړه فاذا الذي بينك ناڅا پاکس چې ستاو داغه په منځ کې دشمنی ده دا به د شي کار نه وریون گویا کې ستا دوست حمیمون ګرم دوست او ماغه کسب به استاد د قریب به شي سر بدر باندې ماته ګرم دوست پدې شي خسته اخلاق دې سوچ چلول وما يلقاها او نور کی دا خصلت د دعوت او د عمل صالح غیت زمیر راجع کا ومن احسن قولا والا یا مرادنا دفع بالطريقه الحسنه الا الذين صبروا اغچات چې پای کې صبري یرا خصلت الله غچات ورکی چې ماده د صبر پکې بس صبر کوي او ما يلقى او نور کېږي دا الا ذو حظ عظیم مگر خاوند غټي برخه ته صبرناکو ته ملاويږي او چې چاته ورکړې شو دا غټي برخه والا انسان دی او ما يلقى کی هغه ته زمير راځي کې یاد صبر ته خصلت د صبر هغه چاته ورکی چې غټي برخه والا انساني اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطي احد عطا یو تنت یو د اوچت نعمت نه ورکړې شوی په شان ته د صبر وایما ينزغنک کله ورسې تا ته د شیطان نه نزغون سکونډلې اے شیطان متکل وای کنه څوک به خلاف بدیو کی خبره بدر پسیو کی طالب سکونډې در کی ال سپکه وګڼلې ستای بي عزت یو کړلا تا برابر کاوي زر اعوذ بالله وایا فاستعذ بالله پنای په الله باندې غواړه غمه مکوا یقینا د الله تعالی سميع اوریدون کې د علیم پوی دی تاسو اقوال موري تاسو حالاتونه پوی دی الله تعالی عزت بل درکې ومن آیات یوذ دلائل ذکر کوي عقلی مکه سره رب داده مکه ذکر کړه چې پټولو اقوالو کې خسته قول دعوت ته الله توحید وزدلت دلائل ذکر کوي د الله په توحید او تنبیه ور کوي په دې چې دعوت اصل کې عبارت ته د دلایلونه دعوت چې کې په دلایل باندې وکړي د الله د نه خود قدرت نه شپه او ورځ دا نور اوس پګمې دا ټول د الله د نه قدرت نخې دي د خپل الها نه دي نو سجده ما کوي نور تاسو پګمې ته سجده وکي الله تعالی الله چې پیدا کړی دا خو مخلوق دی مستحق ته سجده نه ده که چرته یا او تعبدون خاص الله عبادت کوونکی ایک نه کوي د الله څخه نقصان نشته که چرته دی لیو کی الله د عبادت نه پسا کسان چې ستاب د رب سره دی پاکي بیان الله د پاره د شپې او د ورځې حکم لا استمون هغه سره ستړي کیږي نه ومن آیات بل دلیل نه خود قدرت د الله تعالی نه دادي انک تر الارض خاشعه بین اسمک خاشعه وچا کله چې نازل کوم پاغي باندې او به تزت او خوځيږي هغه پګیا وربت راو پړسیږي پته رښتو سره او چاته غوندي کې را پستش مستپره اثبات د قیامت یقینا هغه ذات احیاها لازم کې را تازه کړی د محل موتا را ژوند کوم کې د مړو ده انه على كل شيء قدير او د الله پرش باندې قدرت لرونکی ده ان الذين يلحدون في آياتنا والزجر ده آکسانو ته هغه منکر دي د قران نه او د حق مقابله کوي یقینا کسان یلحدون فی آیاتنا چې کجروی کوي فی آیاتنا په بار د آیاتونو زمون کې څنګه معنی یمیدون عن الحق فی آیاتنا بالطعن هغه اعتراضونه کوي تنقیدات کوي په حق
ایو معنا شو کجروی په آیاتونو کې معنا اعتراضونه کوي تنقیدونه کوي دویم الحاد دا دی یؤولونها تاویلا فاسدا زمنګ د آیاتونو د تاویلونه کوي چې غلط تاویلی سوچ پکې نه کوي غلطه معنی وکي استغه حق د قران هغه پټ کی نو لا يخفى علينا دا په موږ پټ نه دي موږ نه غایب نه دي زینم په خپل ټیم به سزا ولور کوم افمن يلقى استقابل ایا هغه څوک یلقى فی النار چې غورځيږي ورته دا ملحد دی کنه دا به الله ورته غورځي دا غوړه دی امیات یا امنا یا څوک چې راشي په امن پر ورځ د قیامت اعملوا ما شئتم الله وی کوي اے ملحدینو ما شئتم چې څم ستاسو خوښي وي کوي کنه دا دنیا د څو ورځې ژوند دی کوي یقینا الله تعالی پاس چې تاسو عمل کوي بصیر لیدونکی دی ستا عمل الله ته معلوم دي سزا به درکړي ان الذين كفروا بالذكر صدق د قران دی او سوچ د قران نه مخ اړه یغیل التخویب یقینا کسان کفرو چې کو پرې کړه به ذکر په یاداش چې دا قران دی د کی یاداش ته احکام دی پکې مواعظ دی پکې لما جاءهم کله چې تراغه هذا ان جزاء وباسا حذف شوی دا وجه د شهرت هغه دا چې اخلقو وخسروا دا کسان بس کیږي چې د قران نه څوک انکار کوي دی به تبا کیږي په نقصان کې به پریوزي وانه او یقینا دا قران لکتاب کتاب دی عزیز غالب دی په ټولو کتابونو یا ممنوع دی د تحریف نه څوک به کې تحریف نشي کوله پیمانه ده یا عزیز دی د دې مثال څوک راوړل نه شي لا یاتی الباطل ناراضی دی قران ته شبهات من بین یده په مخکینی خبرونو د دې کې اے قران کې چې کوم قصې د انبیاو ذکر شوی د مخکینو امتونو ذکر شوی دي څوک هغه دروغ نشي ثابتوله چیرې دا دروغ ده او د زینه ده شوی ولا من خلفه او نرستو چیرې کوم خبرونه د غیب ورکړي رستنی هغه څوک دروغ نشي ثابتوله حقیقتا هغه سیدی مخکینی خبرونه هم سیدی دا یو معنا شو دویم معنا لا یاتی الباطل نشرات له دې باطل معنا لا تکذب الكتب المتقدمه مخکینی کتابونه هم د دې کتاب تکذیب نه کوي هغه کې یو شان احکام دي کې بل شان احکام تورات او انجیل او زبور په اصول کې یو شی ولا من خلف رستم پس بل کتاب بنرازي چې د دې کتاب تکذیب وکي بلکې دا تر قیامت پورې حق ده غرض دا شو دا تمثيل له تمثيل چې ته هیڅ قسم باطل لاتلې نشي او نه څو دروغجن کولای شي ځکه الله دې حفاظت کړي تنزيل نازل دل دې کتاب دې من حکیم د ذات ته حکمتونه والا دې حکیم دې په خپل اقوال او افعال کې او حمید دې استایل شوی دې بندگانو باندې دونه به تعداد نعمتونه کړې دي چې داغه د وجه نه داغه صفت کوي ما یقال کی تسلی د نبی ته پایات کې دوه معنی دي یو معنی نوې لکیږي تا کنزلې رد بد د قوم د طرفنا کله توي شاعر دی کله وی کاهن دی کله رد بد در پسې وي الا ما قد قيل للرسول مگر هغه چې مخکینو پیغمبرانو ته ویل شي اے مخکینو پیغمبرانو خپل پیغمبران تکذیب مخکینو قومونو د خپل پیغمبرانو سره کړو دغه څه خبره وته کړو
ځنوي خبرې خو نه دي. یا دویم ما یقال لك من الله، تا ته چې الله تعالی د طرف نه کوم خبره د توحید شوې ده نو دا مخکینو پیغمبرانو تم الله کړی ده. یا اصول توحید، اصول د عبادت مخکینو انبیاء تم الله کړی، تا تم کړی دي. ان ربک یقینا رب لذو مغفرة خاوند بخنه دی، وذو عقاب علیم او خاوند د عذاب درناک سخت سزا بولور کی. ولو جعلناه قرانا اعجميا، جواب دې د شوبې چې ویره دا قران په بل لغت ولې نه راتللو. الله وی ما په عربی کې ذکر راولېګو ګرځولې موږ دا قرانا اعجميا، قران په عجمي لغت عربی نه بغیر چې څونه لغات دي تعجمي وي، په لغات کې نازل کړه وي. لقالوا دی بویله لولا فصلت آیاتو، ولې وضاحت نه کړې شوې د دې آیاتونو، ولې په عجمیت کې هغه فصاحت او بلاغت دي کنه. اعجمي قران عجمي دی او عربي رسول عربي دی، دغه پردي لغت والا هغه وضاحت تفصیل نشي کولای، به د اعتراضونه کولای. الله په عربی کې راولېګلو. نو قلت تو وای للذین آمنوا، دا قران د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل، هدن هدایت ته او شفاء او شفاء ده، هغه د پاره پکې شفاء ده. والذین او کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي، فی اذانهم وقر، دا په غوږونو کې بوج ده، او هو علیهم عما، دا قران په دې باندې حجتي، عما معنا حجت بي یو معنا، یا هو علیهم عما، دا په دې وړوند نه پويږي نه په قران. اولئک او دا کافران دي سيدي، اولئک ينادون من كالذين ينادون په دې دنیا کې، دا کافران دي سيدي پشان ته دا کس چې आवाज وتکیږي د لری زینا چې چیغ یوري په مقصد نه پويږي. دا کافران هم د قصیدې په قران نه پويږي. او یات مراد اخرت ته، اول کې څه شو؟ عبارت شو د قلت فهم، او دا دویم اخرت دې ته به आवाज کی د لری زینا د دې لپاره اے د لوري زینا مو تعالی आवाज کی، ملک مو आवाज کی، دا دی ولې کول دې لپاره چې ټول میدان د محشر ته د دې هغه قباحتونه هغه کار شي کنه. ولې نږدې نه چې تاسو کو لک کسان به واري نور ته پتهونه لګي. ولقد اتینا موسی الكتاب فاختلف فيه، اوس په دې آیات کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده خپکیږه ما ستا کدی تکذیب کی ځان لته نه. موسی علیہ السلام قوم هم داغه تکذیب کړو کنه، او سبب د عذاب ذکر کړي چې دی قران کې اختلاف ور سبب دی د عذاب. پتا قسم ور کړو موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فی، اختلاف پکې شوی او ولولا کلمه کچرته نه فیصله د عذاب دې کافرانو د پاره سبقت من ربک چې مخکې شوی واستاد رب د طرفنا، لقضی بینهم د دې په منځ کې فیصله شوی. والله مخکې د دې د عذاب د پاره خپل ټیم مقرر کړي پاغي برازي. او انهم یقینا دی لفی شک منه، شک دی قران نه منو کې زمير قران تراجه کا، او یا تورات دی والا، او انهم کې زمير راجه کا يهود ته، دا يهوديان په دې تورات کې په شک کې دي. من عمل صالح مريب کلک شک کې، من عمل صالحا چا چې نیک عمل کو فر نفسي فیده د خپل ځان دا، ومن ساو که چا بد عمل کو فعلی وبال بهم پدی، وما ربک ندی استا رب ظلام للعبید، ظلم کون کې د بندگان اسرا.
الی يرد علم الساعه دلیل عقلی سره تخویب نه الی يرد علم الساعه الله ته واپس کی علم د قیامت سمان ہے چانم چې تاسو کې کنا غریب وي الله اعلم به تر دې پیغمبر نه تاسو شو هم چې جواب کیو علم المسؤول عنها باعلم من السائل نو علم د قیامت الله ته واپس دی وما تخرج نراوزی من ثمرات میوی من اکمامها د خپلو کڅوړو من زیت کو د پاره د استغراق څونه میوي چې کوم دي کنه چې دا د خپل کڅوړو نه راوځي اکمام او عیو ته ویل کی ادا میوه چې دنه په کوم ګل کې په کومه کڅوړه کې چې دا غینه کوم راوځي کنه هم الله ته معلوم ده اکمام جمع د کیم ده هغه د میوي چې کوم کڅوړه د مخکې د ښکارا کېدونه وما تحمل او نه پورته کوي یو زنانا حمل خېټه چې بچي کیږي ولا تضع نگدی الا بعلمه مگر په علم د الله په علم الله ته پته چې پلان کې ټیم کې وکیږي او د الله په اراده باندې کیږي ويوم ينادم تخويف پاورس جواز بو کې دیوتا اين شرکای سشو زماغه شریکان ستاسو د ګمان مطابق د الله خو شریکان نو خو ستاسو ګمان دا چې دا د الله شریکان دی هغه څه شو قالو دی په جواب کوي اذناکا مونږ تعالی خبر درکړې ما مننا من شهید نبی په من کې من شهیدین څوک غوا ستا په شریک باندې اے الله ستا شریک نشتا ان څوک غوي ورکړي ها دا به انکارو کې د شرک نه چې مونږ کو شرک نه کړي او نم دا ویلي چې ستا شریک شته نو رک بشي دیونه ما كانوا يدعون من قبلهم هغه چې دیو را بلو من قبل دینه مخکې وظنوا او یقین به چې ما لهم من محیص چې نشته د پاره زیاده خلاصي لا يسأم الانسان والزجر ده په استراب د حالت د انسان حالت ګډوډ ده تکلیف کی یو شان مصیبت کی بل شان نستړی کیږي انسان من دعاء الخير د دعا د خیر نه مال غواړي عافیت غواړي دغه سنور شینم غواړي سره دا غي نستړی کیږي نه وین مسو الشر او کورور سي د تکلیف فيئوس نو امیدي پزړه کې ازړه کې بیا نا امیدي د الله نه او قنوت او ناشکری په ظاهر کې قنوت څه ده اے ذاکری خفغان اثراتی په د باندې په ظاهر کې خپي اولین زقناو او کورڅو کومه د رحمت مننا د خپل طرف نه من بعد ذره پس تکلیف نه چې د تر رسیدلې وای هاذا لي دا خو ما حق ده زي مستيقمه بیا پس انکار د قیامت نه کوي وما ظن الساعه زګمان نکم د قیامت په باره کې قائمه درات للو چې قیامت برش ولا ان رجعت بالفرض قیامت رام غه کنه او زه واپس کړی شم خپل رب تاول خو نشته او بالفرض رام غه نو ان لي عنده وزما د پاره دا غسر الحسنى قامقا قسته بدل ده جنت بما ترای التکبر د وجنا زي مستحق مکنه الله یې خبرې پته پته ولګي زرد زب خبر ورکما کسانو ته چې کو پرې کړې بما عملو پاس چې دیو کړی دی ولنذيقنهم من عذاب غلیظ او بچ کو دیوتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا ابول الله ورکی واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه زابل زجر بل قسم انسان کله چې انعامکم په انسان
اعرض استبه مخواړی ونأى بجانب ولری کی بجانب یاړ خپل زما تابعداري نبيخي مخواړی وإذا مسه الشر کلی د تکلیف ورسیږي فزو دعاء حریز دای خاوند پلن دعاګانو حریز معنا کثیر په ډېر دعاګانې غواړي هغه یو چې کوم ده کنه یوسن قنوت ته دا بل قسم د څه ده به دعاګانې غواړي فزو دعاء حریز هم دا دعاګانې غختل خدي خدا په سبیره د زم چې نعمت کې الله نه یادې مصیبتونه کې به یادې ولئن زقناه قل ارایتم زجر ده په انکار د قران او ته خبر را کوي ان کان کدا قرآنی د الله تعالی د طرفنا الله را لګلې ثم کفرتم بی او به پتا څو کو پر کړی من اضلوا سوق د ډیر لوی گمراه ممن داغی چانه هو فی شقاق بعید چې دا په مخالفت کې لري د حق نه دنه بلغټ گمراه شته نه سنوریم زرد چوبو خیو منگ دیتا آیاتنا فی الافاق آیاتنا از منگ فی الافاق پا اطرافو کے وفی انفسهم دی پا نفسونو کے ہاں سنوریم زمیر راجی دے قریش ہوتا آیات تا مراد دا دے زیب زیب اللہ مسلمانان اللہ غلبہ ورکی او فی انفسهم آغا دا دے چی دا مکہ بامتی اللہ واقلی مسلمانان لبے ورکی دے مانا شوا یا آفاق دا دے چې مخکینو امتونو باندې کوم عذابونه الله راوستي هغه به متورخی وفي انفسهم تدیو په نفسونو کې هم په بدر کې سزا په الله راولي کنه حتی يتبين لهم تر دې چې دوی ته بخکار شي انه الحق یقینا دا قران حق دی او کومه ته چې دا قران دعوت ورکي هغه حق دی یا انه کی ضمیر راجع کا اسلام تا دا حق دے اولم یکفی ربک ای کافی نه دے بربک استعرب انه علی کل شیء شهید پدې خبره چې دا الله تعالی علی کل شیء شهید هر شی باندې گواه ده وګوره دغه الله شهید دے په قرآن او شهادت الله مکه من بار بار ویلو هغه دا چې قرآن معجز دی لفظا هم او معنا هم نو دا شهادت الله شو په دې قرآن چې دا د الله کتاب دی الا انهم فی مریا خبردار یقینا دی فی مریه من لقاء ربهم بشک دی ملاقات د رب د دیونه اولا خبردار انه بكل شيء محيط الله په هر شی باندې محیط راګیرون کړي په علم کې ارش راګیرو کړي ده سورۃ الشورى ها ترتیب د نزول کې اومغه مخکینی سورۃ پس نازل ده دی سورۃ تبن ویل کی سورۃ فصلت نا سورۃ حامیم عین سین قاف لکه په سر کې دا حروف ډیر راغلي دي نو ځکه ته دا ویل کی رب د دې سورۃ د مکه سره دا ده چې مکه صفات د قران نه ذکر کړو دلته صفات ذکر کوي د اهل القرآن نه دویم التزجر په اعراض د قرآن ندی مخړی دلته دعوت ته چراشه په قرآن فیصله کوي عقیده کې په دې فیصله کوي په اعمالو کې فیصله کوي اختلافاتو کې په دې فیصله کوي دعوت صورت بم اثبات الحكم والولايه لله
چې ګوره واک او اختیار د حل او د حرمت دا د الله دی. الله کوم چې ته حلال وي ابا حلال غنئ، الله کوم چې ته حرام وي ابا حرام غنئ. او په وخت د اختلاف کې به رجوع کوي د الله کتاب ته. هر قسم اختلافاتو کې که تشریعي اختلافات دي که دنیوي اختلافات دي رستو با شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اکیبا ذکر کی پاغه ده کې او فلذلك فدع واستقم كما امرت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك. كذلك دغه تاکید د امر الوحي او جواب ده د یو شبهه د مشرکانو. هغه لري چې دی نبی داسې یو خبره کړې ده د توحید چې اچا نه ده کړې. الله جواب کوي کذالک دا کاپیا د پار د کمال ده. څنګه چې متمکن په ناشنا طریقه وحی کړې ده دقه یوحی الیک الله تعالی د وقم ته وحی کوي کمال په طریقې. یا دا کذالک استمرار د پاره ده معنا شو کذالک یوحی الیک ولا معنا کدا شو مثل ذلك الايحاء مخکینو پیغمبران ته څنګه په کمال باندې الله وحی کړي دغه شان یوحی الیک الله تعالی وحی کوي ویل الذين من قبلك او کسانو ته چې ستانه مخکې دي اته نوې خبره نه ده چې تا د ځان نه جوړ کړي. مخکینو انبیاء تم دغه سی وحی الله کړي. الله دا جواب دی د سوال څوک ته وحی کوي؟ جواب شو کنه الله ته وحی کوي. او کما الله العزیز چې زور ور دی الکیم حکمتون والا دی. هم کذالک یوحی کې تشبیه پدې کې شو. مخکینو انبیاء او الله توحید وحی کړي وا نبوت هغه الله ور کړو باس بعد الموت هغه دغه سی وحی تاتم کی له داس خلاصه ده د وحی او دا ذکر کوي د پاره د دلالت په کمال قدرت د الله. خاص الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض اج پس مکه کې دی وهو العلی د الله اوچت په اعتبار د ذات العظیم لوی دی مکانه هو برهانه الله شان او مرتبه ډیر اوچت ده. دارنګه حجت او دلیل د الله ډیر مضبوط دی العظیم دی. تکاد السماوات نزيد اسمانونه تفطرن من فوقهن چراوش کی من فوقهن دبرنا اول راش کی یاد شفقت دوجنا من شفقت عظمت الله د عظمت د یری دوجنا یا يتفطرنا په سبب د شرک د دیو لکه سورته مریم کې تیر شو کنه چې اسمانونه نږدې دي ان دعوا للرحمن ولدا والملائکه خراج غرزیږي نه ماتيږي ځکه نه ماتيږي اصل کې ملائک په کې د الله تعظیم کوي دا غي د وجه نه بس بچ دي. ملائک چې یسبحون بحمد ربهم پاکي بیان سره د ستاینه د رب د دیوم ويستغفرون بخنه غواړي لمن فی الارض هغه چا د پاره چې پس مکه کې دي. استغفار د سنه ده من الخطايا والذنوب چې الله تعالی ګناهونه معاف کا. خو مراد ته مؤمنان دي سورۃ المؤمن کې تیر شو. یا استغفار دې په طلب الرزق لهم والساعه عليهم الله په دې پر اخیره والا او رزق لور کا دا دعا غواړي. الا
دیو وجه مطرف وی وجدنا انصح عباد الله لعباد الله الملائکه په تمام مخلوقاتو کې ډیر نصیحت او خیرخوا مخلوق د انسانانو لپاره ملائکه دي. ووجدنا غش عباد الله لعباد الشیاطین او ډیر خائنان دو کمار شیطانان دي. الا خبردار ان الله الله تعالی هو الغفور بخون کې دی الرحیم رحم کون کې دی. غفور دی خپل طاعت والا د پاره یا ټول بندگان الله د عذاب په سم دوار نه راولي کنه دا یو قسم رحمت ته الله. والذین اتخذوا من دون اولیاء اوس دې کې رد به په مشرکانو مناسبت دې مخکې سره دا دې مخکې ذکر کړم دلته وسوي رد په مشرکانو کوي. والذین اتخذوا کسان چې نیولي دي من دوني سوا د الله نه اولیاء نور مددګاران الله حفیظ علیهم الله حفاظت کوونکی دی د اعمالو. حفیظ علیهم معنا اعمالهم يحفظ اعمالكم فيجازيهم. دې ټول اعمال الله راګیر کړي دي په خپل علم کې سزا بوله ورکوي پری دی نه چې ګینه پری وې دي. والذین وما انت عليهم بوکیل اے نبی تنی عليهم په دیو به وکیل زمیوار د دیو په ایمان ستا په ذمه صرف تبلیغ دی منل نه منل داغي کار دی. وكذلك وحينا اليك قرانا عربيا مخکې ذکر کړم چې دې ټولو بندگانو اعمال الله په خپل علم کې راګیر کړي او نبی صرف نذیر دی تبلیغ دی پاغه دلته وی الله د تدا قران نازل کړي په عربی د دې لپاره چې مکی والا په پیشي. وكذلك معنا دا الايحاء البديع لکه څنګه چې دا وحي من کړي دا ناشنا واضحه هر یو تن په پويږي نو دغه شان اوحینا الیک قرآن من نازل کړي ته قرآن عربین په عربی لغت غرض ادا دی لتنذر ام القرآن چیر ورکی مکی والا تا ومن حول واغ سوچ دی مکی نگر چا پیر دی هیله یې ورکی وتنذر هذا دي تنذر مفعول ثاني حذف دی یاره د څه ورکی العذاب اے مکی والا سم شي مکی نگر چا پیر خلق پراته دي ټوله دنیا پوره من حولها دنیا ټوله ده کنه ایله یاره ورکی چې سم شي شرک پرې دی کو پر پرې دی کني عذاب پر باندې راشي. وتنذر او بل یاره ورکی یوم الجمع دا ورځ د راجمه کېدلونه ټول انسانان به الله راجمه کوي لا ریب فی شک شبه پاغي کې نه هیڅ شک شبه پکې نه. فریق فی الجنه یو ډله په جنت کې او فریق فی السعیر یو ډله په السعیر پور کې. ولو شاء الله کله غختله نو لجعلهم امه واحده ټول به یو دین والا کړه. یو معنا دا ده یو دین به د آدم علی السلام د زمانه نه تر قیامت پورې روان کړي وای کنه. یو معنا دا ده. دوی معنا دا ده ګرځولې به دا ټول امت په هدایت یا په گمراهي یا به ټول الله گمراه کړي وای یا به ټول ته الله هدایت کړي وای. خو نیک ول زکا ولکن يدخل من يشاء لیکن الله تعالی داخلي په خپل رحمت کې چاله چی غواړي. رحمت سره دین الحق داغه د انابت د وجنه داغه د طلب د وجنه الله ول حق دین ور نصیب کوي او دا بل کې طلب انابت نشته بس په کو پرم د قصه پرې قستو. والظالمون او ظالمان چې ما لهم نشته غي د پاره من ولین څوک دوس ولا نصير نه مددگار ولی يدفعنهم العذاب عذاب ته د پکی مددگار مسنستا.
ام اتخذوا من دوني اولیاء بیا رد ګوره دلته اوس نبی ته وایي د دې غم مه کوه ورځي به الله ته ام اتخذوا ایا دیو نیولې ده ام په معنا ده بلکې دیو نیولې ده من دوني سوا د الله نه اولیاء نور اولیاء دا عبادت کوي فالله وی الله هو امده الولي ولي ده سمانا حقيق ان يتخذوك وليا کاردار چې الله یې نیولې په ولایت په دې پیرانو په دې مړو په دې باباګانو پسې ولې ګرځي الله دې ونیسي کنه فالله هو الولي وهو د الله تعالی يحيي الموتى راجوند کی مړه او هو د الله على كل شيء قدير پرش قدرت لرونکی دی چې پرش قادر دی هغه حقدار دی په تخصیص د الوهیت چې صرف هغه ته الله وی وکنه وما اختلفتم جواب دې یو شوبه وګوره بعضی کتابونو کې خو هغه کې شته د دین نبی نه په خلاف ده او پاغي کې د دې اولیاء عبادت ته په دعوت ته جواب وما اختلفتم في شيء هغه چې تاسو اختلاف پکې کوئ من شي چې ارشد امر د دین نام عقیده دا که عمل له پاکه اختلاف راغی په حکم الى الله نو دا غي فیصله سپارل شي د الله تعالی سمانا حکم الى الله الله ته ور واپس کا کنه قران ته واوېسه الله کتاب ته وېسه پیغمبر سنت ته وېسه پاغي باندې دا جګړه ختم کړي یا فحکم الى الله الله ته د قیامت پر ورځ باندې راځي او الله بل فیصله کوي ها ولا نه معنا ظاهر ده ذالکم سمانا ذالکم معنا دا کم حکم عظیم الشان والا حاکم ذالکم دا تاسو فیصله کوونکې عظیم الشان مبتدا شو الله له خبر ده اول بیا رست فاطر السماوات او مقاليد السماوات او دا ټول لڅ دي اول به خبرونه دي نو دا حاکم عظیم الشان الله ده ربي جزما رب ده دویم علی توکل تو باغ می توکل کړي ویلې اونیب هغه ته ورتک دې زما هغه ته رجوع کوم انابت کوم هغه ته رجوع کوم په هر شي کې هغه ته فاطر السماوات بالدلیل هغه ذالکم مبتدا شو الله کو یو خبر شو ربي بل خبر شو علی توکلت بل خبر شو الی اونیب څلورم خبر شو فاطر السماوات پنځم خبر شو یا فاطر السماوات ته مستقل کلام جوړ کا مبتدا کا او رستو جعل لكم لسکا خبر لوکا فاطر السماوات ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو د زمکو ده جعل لكم اشپغم خبر دا غزالکم د پاره دا حاکم ته فیصله زکوړه چې دا خود سي ذات ته جعل لكم چې ګرځولي استاد د پاره مینان پوڅکم استاسو د نفس الناس واجن خزي استاد جنس نه تعالی خزو ګرځوله ومن الانعام ازواجا او په حیواناتو کې جوړي ګرځولي دعا يذرؤكم في خوري الله تعالی تاسو په دې طریقه په دې تدبیر ليس كمثله شيء دا وم خبر ذالکم ليس كمثله شيء دا حاکم ته رجوع زکاو کوي
چې نشته د هغه په رنګ شیء هیڅ شی. دلته سوال دا دی چې دلته خو الله وایي د الله د مثل شی نشته، الله مثل شی نشته. نو بیا خو دې کې یو دا شو چې د الله مثل شته، حال دا چې د الله مثیل نشته. دلته ثبوت د مثل شو کنه، لیس کمثله، د الله د مثل پر رنګ څه نشته شی. نو خو مثل د الله شته کنه، حال دا چې د الله څه نشته، مثل نشته. جواب دا غي نه دا دی چې مثل کله په معنا د ذات سره راځي. ذات مثلك لا يبخل من انت لا تبخل، تبخل نه کې ته معنا ده. او یا کاپ زائد کا لیس مثله شیء، د الله پرنګ مثل نشته. وهو السميع البصير، الله اوریدون کې ده، البصیر لیدون کې ده. لګونه هم خبر تله فیصله زکه وړي چې در پاره کنجیان د اسمانونو دي والارض او د زمکې دي، پر اخر رزق لمه شاو چاله چې غواړي. ایول سم خبر اے روم او فارس والا دیره پراخ باچی ور کړي او يقدر تنګیل کا عرب یا دقه انسانانو کې والا. یقینا د الله تعالی بكل شيء علیم، پر شی باندې پوهه ده. خپل علم مطابق چاله پراخي چاله تنګي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك. وزلت وی ګورا د الله شرع ودا د تمام انبیاء په توحید کې متفقو، او شرط برجه کې عند الاختلاف، په وخت اختلاف کې هغه ته برجو کې مناسبت دې مخ کسر ده چې ګوره تفصیل د وحی مخ ذکر کو. وزلته وی چې دا مخکې چې کوم بیان شو دا د تمام انبیاو متفق دینو، او مشرکانو باندې اسدا توحید بدلږي. شرع مقرر کړی دی الله تعالی تاسو د پاره من الدین د دیننا ما هغه وصابینو حج حکم کړو پاغي نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام په دې توحید باندې حکم کړو. او الذی او هغه اوحینا الیک چې تا ته موحی کړی دا دق دین دی. اوحینا نوح علیہ السلام ذکر تخصیص کو اول الانبیاء وصاحب الشریعه، اول انبیاء دی، اول صاحب الشریعت الله تعالی ور کړو. هنو حیثیت په سبانه کړو په توحید اصول د شریعت. او ما وصینا او الله تعالی مقرر کړي ولذي وحینا باندې ورسېدی کم چې متا ته وحی کړی دام الله تعالی مقرر کړي چې په دې به عمل کوي. او هغه وصینا به چې مو حکم کړی ابراهیم ته، موسی ته، او عیسی ته. هغه ابراهیم، موسی، عیسی او نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړو. هغه دې شریعتونه مستقلو. وصیت متدا کړي ونه قیم الدین چې تاسو عمل کوي په دین. اقامت معنا دا اعملوا به، او یا اقامت نه مراد څه ده؟ هغه تعدیل الارکان ده، صحیح طریقه دین ادا کوي او دا هغه حفاظت کوي د دینه چې چرته تحریف تبدیل پکې څوک نه کی، زیغ پکې ونه کی. ولا تتفرقوا فيه، او تاسو اختلاف مکوئ په دې توحید کې، همدارنګه په قبل اولو د شرایعو کې. کبر علی المشرکین، ګران لګي په مشرکانو ما تدعوهم الیه، هغه چې تاسو ترا بلې د توحید نام او د رد دي بوتانو نه توحید ترا بلې په شرک باندې رد کې دا په مشرکانو ډېر سخت لګي. ما تدعوهم الیه
الله یجتبی الیه الله ورکی خپل ځان ته الیه مان خپل دین ته مې شاو چاله چې غواړي هدي کی اشاره شو دیتا دې کسانو کې بعض داسې کسان شته چې دین قبلین چې الله کوم غواړي توفیق ول دین ورکی خو یادی الیه مې ینیب هدایت کې خپل ځان طرف ته څوک یونیب چې پاکي نابتی زدي نه یونیبی من يقبل الى طاعتي ده الله طاعت متوجي وما تفرقوا الجواب ده ګوره دی انبیاء دین چې یو شو نو ولې دی به په خپل منځ کې اختلاف دي خلکو به اختلاف ولې کړي او اکثر کسان د دې نبی نه خلاف کوي نو ولې کوي جواب دا په ضد بنا ده وما تفرقوا اختلاف نه کړي دي اختلاف کوونکو الا من بعد مگر پس داغه چراغ له دی علم پس بان الفرقه ضلاله خو ته پته وجدات تفرقه گمراهی ده او متعوع عليها العذاب او بدې تفریقی باندې الله انسان ته عذاب ورکوي خو دې علم سره بیا دی ورا لګېدلی دا کار کړ بغیم بینهم د وجه د حسد نه په مابین دیو کې دیو د علی حق په منځ کې حسد ولولا کلمه سبقت من ربک کچرتنه فیصله د عذاب مخکشه استاد رب د طرفنا الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پوره اجل مسمى هغه څه ده الله دا فیصله کړی په دې امت په عذاب استثالی ناراضي یا اجل مسمى د دې د پاره په دنیا کې د خپل عذاب خپل نیټه چې هغه بدر ده کدا نه وي لقضي بينهم د دې په منځ کې به الله فیصله کړی چې دا مشرکان هم څه کړی تباہ کړی به څه دنیا کې به عذاب راوسته وي وان الذين او یقینا کسان ورثل کتاب چې په میراث کې ته کتاب ورکړی شوی دی يهود دي نسوارا دي هغه ته دا کتاب په میراث کې پاتې دی من بعدهم پس دغه مشرانونه لفی شک منو دی په شک کې دی منو کیا ضمیر راځي کا توحید تا کما وصینا به وکنا یا منو کی ضمیر قران ته راځي کا یا محمد رسول الله تک یا ما اصحاب الانبیاء کا لفی شک منو مریب دی په شک کې دی مریب پکلک کې هم من بعد هم څه معنا ده من بعد معنا من بعد من قتلهم کمی چې وجلی نه مکه يهود او نصارانو چې رستو راغلي دي کنه اختلاف په حق کې کړه یا من بعد مکه مشرکان رستو دین په شک کې دي مکه مشرکان هم دي دین په شک کې دي فلذلك فاستقم وس ذکر د علاج د عند الاختلاف اختلاف په ټیم کې وته سکه او امور ذکر کوي دای ته چې په دې اعمال کا وکنه مناسبت امدا شو مخکې بیان کړي دي مولیانو اختلاف چې کړي د حسد او د عناد د وجه نه کړي استکبار د وجه نه کړي اوس نبی ته یې نبی ته دې تداعت ورک اتفاق ته چرشي هغه دین حنیفي چې ټول خلک په متفق دي هغه تراشي کنه ټول کتابونو ایمان راوړي فلذلك د وجه تفرق د علماونا او یاد دې د وجه تمام انبیاء او شرعي ودا نفدع ترى بلا الله ته او واستقم بخپل کلک شا فلذلك يوم معنا شو ما ذكر من التفرق والشك المريب یا د دې د وجه ټول دین یو ده فدعو ټول خلق دي دین تروبلا
پلم په کلک شه کما امرت لك څنګه چې تا ته حکم شوی دی ولا تتبع اهواءهم مزدي په خواهشات پسې ریج کوم خواهشات دي هغه پسې باندې زه مشرکان ولې دا غي غرض داو چې رسول الله دې زمونږ د الها او تعظیم وکي یا دې او رسول کتاب ته زمير راځي کا وای ما ایمان راوړې په کتاب چې الله نازل کړي من کتاب چې څونه کتابونه دي کتاب جنس کتاب دی کنه څونه کتب منزله دي زاغه منم و امرتو مقصد دا ده ټول کتابونه منزل من الله منم تعریض پالي کتابو تاسو پرنګ نیم چې بعضی منم بعضی نه منم بل و امرت ما ته حکم شوی دی لعادل بینکم چې تاسو په منځ کې عادل وکم سمانا مالدار او د غریب فرق بزنه کوم په دعوت او تبلیغ کې ټول ته یو شان دعوت کوم او شان بیان مو کوم یا لعادل بینکم که تاسو ما ته فیصله راوړه زبست تاسو په منځ کې خسته په عادل فیصله کوم دې ته باندې کوم چې دا یو کو دي الله ربنا وربكم الله من رب دې او ربكم استاذ رب دې لنا اعمالنا زمنګ د پاره زمنګ عملونه دي ولکم اعمالکم استاذ د پاره استاذ عملونه دي خپل کار کوي لا حجت بیننا نشتره بل جګړه زمنګ استاد په منځ کې ولی ځکه حق کار شو ظاهر شو نور جګړو ته څه ضرورت ده جګړې وکړو لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا الله برا جمع کوي منګه او تاسو په محشر کې د پاره د فیصله ویلې المصير او دی الله تورتګ ده غلب ورځي غلم ورتګ ده والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم زجر اواکسان يحاجون ربته د مقص ردا ده مخکې زمنګ د مشرکانو په منځ کې نوري جګړې نشتا ځکه دلیل کار شوی ده وزدلته وي د دې نه رستم چې څوک جګړې کوي کنه دا عزت او عناد باندې بنا ده يهوديانو مؤمنانو ته ویلو وګوره تاسو وی چې په متفق باندې عمل اولاده په نسبت د عمل کول په غشي کې چې پاک اختلاف ده وګوره د موسی عليه السلام نبوت او د موسی عليه السلام کتاب تورات تاسو یې منګه منو د رسول الله نبوت ومنګه نه منو دیو جن تاسو له يهوديت خدای چې په عمل وکړي کنه الله جواب کوي الله آیات نازل کو کسان یحاجون فی الله چې جګړې کوي د الله په دین کې یحاجون من بعد مستجیب له پس دا غنه چې قبول والے شوی دی د الله د دین خلق پیرا کران نه وتلی دي خلکو قبول کړي د الله دین منظور کړي دی او تبه امر لګي یرا واپس با جاهلیت وي حجتهم داحضه د دې دلیل داحضه باطل عند ربهم پنځ درب دیو دی یهودیان ویل کنه هلکه موسی علی السلام خو متفق به الوی چې نسخ نه وي او عشرت منسوخ شوی دی وعليهم غضب او بدی باندې بغضب غضبي ولي لمجادلتهم بالباطل ځکه په باطله طریقه دی باسونه کوي ولكم عذاب شديد او دې لپاره د عذاب شدید سخت عذاب بم الله ورکی الله الذي اوس دې کوم تاکید ته د پاره د تحکیم د وحی فیصله کې د الله په کتاب فیصله کوي کنه الله غزاد انزل الكتاب چې نازل کړي ټول کتابونه الکتاب نه یا مراد جنسي کتابونه دي یا کتاب نه مراد قران دی بالحق
هغه احکام او عقاید چې مطابق دي بالکل د واقع سره والمیزان او الله نازل کړی د عدل میزان نه مراد عدل له یا میزان دا طول له الله په زمانه د نوح علی السلام کې نازل کړو او بندگانو ته طریقه او خودله چې په دې بتول کوي ډېر پار چې د پردي حق زیته اون کوي وما يدريك تا تصفت لعل الساعه یقینا قیامت چې قریب نږدې ده تا تصفت راځي کېږي چې قیامت نږدې هغه له تیاری کوه یستعجل التخویب ده په انکار د قیامت یستعجل بیا په تلوار باندې غواړي دا قیامت کسان لا یؤمنون بیا چې ایمان نه راوړي په دې قیامت او کسان چې ایمان راوړي مشفقون منها یریږي د قیامت نه او یعلمون قپویږي ان حق یقینا رات الذي قیامت حق دی رات راضی وای شک پکشته ده نو الا ان الذين خبردار یقینا کسان یمارون فی الساعه شک د قیامت په باره کې لفی ضلال بعید خامخا په گمراهی کې دي لري د حق نام ډېر د حق نه لري دي الله لطیف بعباده دلته اثبات د الله د ولایت مناسبت د مکه سره ده مخکې الله ویل چې الله کتابونه نازل کړي مشتمل په دلایلو داغه پوجا سعادت سره رسیږي هو چې چا داغه نه اختلاف وکړو څه خذاب الله ولور کی اوس وی ګورا نام د الله احسان دی چې دا کتاب را لګل کله الله احسان په بندگانو نه هم د قصې په جهالت کې په ناپوي کې به پرخه وي الله لطیف الله تعالی لطیف مهربان دی بعبادی په خپل بندگانو څنګه فی ایصال المنافع وصرف البلايا منافع او تر رسي مصیبتونه ته اړي يرزق من يشاء رزق ورکي الله تعالی چوغاړي او الله تعالی القوي قوي دی العزيز زور ور دی من کان تزيد في الدنيا ترغيب دی آخرت ته هغه څوک یریدو چې اراده لري په عمل خپل حرف الاخره ګټه د آخرت ار عمل کومه چې الله را الاخرت خږي ونزيد له في حرث زيادت پراولو موږ د پاره په حرث دې په ګټو کروند کې ومن كان او هغه څوک یرید حرث الدنيا اراده لري په خپل عمل باندې حرث الدنيا ګټه د دنیا نوتی منان ور به کو د تمنګا داغینا وما له نبی در پاره په آخرت په آخرت کې بن نصیب صبر خام هیڅ برخه وته نه ملاوي ځکه چې دا عمل د آخرت د پاره کړه نه دینو دنیا د پاره کړه بس لاړو ام لهم شرکا او زجر ده هغه چاته چې په حلو په حرمت کې په پیرانو په زیزي په علماو په زیزي پلان کې څه ابو ته حلال ویل پلان کې څه ابو ته حرام ویل اوس پاغي باندې راځه ولو وسوای الله ام لهم یشتری پر شرکا شریکان شرعو چې مشروع کړی دي لهم د دې د پاره من الدین مقرر کړی دي د پاره من الدین د دین ما هغه لم یاذن بالله چې الله په اجازه نه ور کړی اې دې څو کاله هشتا چې هغه دې شرک ته جایز وي معاصی ته جایز وي انکار د قیامت ته جایز وي یا الله یو شی حرام کړی دا ته جایز وي شتا ام په معنا د بل ام لهم وانا بل لهم بلکې د دې لپاره دا کسان دي مقصد دا دی دی په خپل پیرانو مليانو په ستري دي د حق په خلاف هغه ته دا شی حلال کړي دیو ته حلال وي هغه ته حرام کړي دیو ته حرام وي که چرته نه کلمه الفصل فیصله ده خبره د فیصله چې هغه تاخير العذاب ده
سم دوار عذاب الله په دیونه راولي نو لقضی بینهم فیصله بشوي په مابین د مؤمنانو او د کافرانو په منځ کې وان الظالمین یقینا ظالمان د دې لپاره عذاب الیم عذاب درناک دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم دغه لپاره تخویب اخروی ترى الظالمین تبین ظالمان مشفقین اریدن کی به مما کسبوا داغه چې دیو کړی دي هغه نه به اریږي وګوا او حال دار چې دا عذاب د ما کسبوا واقع بهم پدیو برازي دی باندې ودا عذاب راځي او هغه سان چې مان راوړې عمل کړي نه ک فی روضات الجنات په باغچو د جنت کې بوي د دې لپاره ما شاونه چې غواړي د ربهم پنځ د رب دیو ذلك هو الفضل الكبير دا د فضل وی ذلك الذي يبشر الله دا فضل کبیر الذي دا هغه يبشر الله عباده چې الله زیره ورکړي خپل بندگانو ته هغه بندگان چې مان راوړي عمل کړي نیک په دیو لزیره ورکړي دا به خامخای قل لا اسالكم عليه اجرا اوس نبی توای او توایا زستا سنن غوالم پدی بیان اجرن سمزدوری الا الموده في القربى مگر لكن اسالكم ان تودوا چې تاسو ما سره مینه وکړئ د څه د وجنه د وجه د قربتنا الله ته دا معنا ده الا الموده في القربى زستا سن غواړم څه شه ده نه غواړم هغه ده ان تودوا في قربة الله د الله په محبت کې تاسو مینه وکړئ دا په قرب کې مینه وکړئ دا زما مطلوب دی نو دا مقصود دی یو معنا دا ده چا معنا دا کړی ده الا الموده لحاظ کول زما د خپل ولای تمانا ګورا زنه مزدوري نه غواړم کم از کم زما د خپل ولای لحاظ خو کوي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په هر قبیله کې خپلوي کړي و چې دا غي لحاظ خو زو کوي کړي چې زه خو تاسو خپلې ما ولې زما خلاف کوي ومن يقترب حسنا سوچ وکي حسنه نیکی نو نزيد له فيها من بزياده راول در پار پاغي کې حسن خاص الله کم از کم پلس چند اجر لور کی ان الله غفور الله بكون كده شكور قبلون كده استاس اعمال ام يقولون افترى وزجر ايد يواي افترى على الله دې پیغمبر دروغ جوړ کړی په الله الله دروغ جوړ کړی نو فإن يشاء الله کته په الله دروغ جوړ کړی وای کنه استبېلې ونه کړی وای فإن يشاء الله کله غواړي احتمال قلبک بندش پر اولستا پزړه سمانا ولې چې په ما دروغ جوړې پاسات به ځلې ونه کوم دا معنا ده ولې الله عادت ده چې ګوره څوک چې په الله دروغ جوړي کنه دا الله عادت ده په مفترینو کې چې هغه لیونه کوي دا معنا شو دویم معنا ده مجاهد مقاتل کړي یختم على قلبك الله با غراولي مضبوطواله براولي دی پتا اعتراضونه کوي استاد تنقیدونه کوي بدن ته وي الله استاد زړه مضبوطی په صبر باندې تعالی صبر الله درکې ويمحو الله الباطل وراني الله باطل ويحق الحق ثابت حق بکلماته سبب د هغه کلماتو چې الله نازل کړی دي په قران کې
کلمات ایمان بما انزلکم من القرآن ای قرآن په ذریعہ چې کوم آیاتونه الله نازل کړي دي حق ثابت دی انه یقینا د الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور په خبرو چې د انسانانو د سینو څخه نښتي وکول لذي ترغیب توبه ته الله غزات يقبل التوبه چې قبلې توبه عن عبادي د بندگانو نه سو کوم الله ته توبه وباسي الله یو قبلې ويعفو عن السيئات والله ما فيك عن السيئات د بدونا انسانانو کمی نقصانات دي هغه معاف کوي ويعلم ما تفعلون والله ته پته ده چې تاسو کوئ څه د خیر او د شر نه سزا جزا به درکوي ويستجيب الذين امنوا قبلې الله د هغه کسانو نه چې ایمان راوړي او عامل الصالحات او عمل کړي نیک استجیب څه معنا ده معنا يعطيهم ما طلبوا منه چې دې د الله نه په دعا کې څه غواړي کنه حق دعا شینه ولا ور کوي یا یستجیب په معنا د قبل ولو د عبادت قبل الله عبادت دا کسانو چې ایمان راوړي او عمل کړي نیک ويزيدهم من فضله او زيتي ولا ور کوي د خپل طلب داغيونه یا د ثواب نه او یا یزيد من فضله مراد څه ده دې سره سره به الله ول شفاعت ور نصیب کیږي تاسو خپل مرګرو مؤمنان له شفاعت کوي کنه والکافرون کافران چې دي لهم عذاب شدید د دې لپاره د عذاب سخت سزا ولور کی ولو بسط الله رزق لعباده وګوره مکه ویله الله د مؤمنانو دعاګانې قبلې دا غینه زیتی مولا ور کوي اوس دلته وی ګوره کله پراخ رزق غواړي خو ټول الله پراخ رزق نه ور کوي بلکې په خپل اندازه باندې ول ور کوي ولی دا سبب دې د پاره د شر او د فساد هغه دی او لو وسط الله الرزق تک د غواړي به د الله نه زبې نه درکې پراخه ول درنه کی حکمت او مصلحت په بنا خباب من الارض وای ومنګ بنو قریظه او تا بنو نذیر ته مقتل بنو قنوقا ته مقتل مالونه اوسره منګم داغه تمنا وکړه ارمان دې داوي الله د آیت نازل کو ولو بسط الله کلا پراخه کړه رزق لعباده د ټول بندگانو لپاره یو شان ټول مالدار وي نو لبغوا فی الارض دی بسر کشي کړه پس مکه کې قارون ته ګوره نه فرعون ته قارون ته سرکشي وکړه کنه هدا مویل ټول بندگان ولی عثمان مالدارو عبدالرحمن مالدارو خو عاجز باقي پکې نه و ټول بندگان ته مراد دي معنا شو سليمان او داود له الله پراخي ور کړو خو باقي خو نه و کړی کنه ولی ټول یو شان نه دي ولكن ينزل لیکن الله نازل بقدر ما يشاء په اندازه چې څونه غواړي والمصلحت په بنه را لګي یقینا د الله تعالی به عبادي په خپل بندگانو خبير خبردار دی بصیر لدون کې دی خبير دی بما يستحكم کم چې د عقید لپاره لایق دی چې چا پراخ رزق دی چا تنگ رزق دی وهو الذي ينزل الغيث او الله تعالی غزا ته چرالېږي بارانونه من بعد ما قنطوا پس داغنه چې خلق نه امید شي اے نا امید مړه باران نکی یا حقیقتا لکه کافران یا مؤمنان نزدې شوي قنوت ته وینشر رحمته خور کی رحمت او رحمت خپل هغه برکات د باران خوار کی وګول ولیو د الله تعالی الولی ولی ده صالحین د پاره ولی ده د صالحین بجلب المنافع لهم او بدپد شرونو داغیونه
الحمید ستایل شوی دی ومن آیاتی نور دلائل اوس په دې چې ګوره الله رحمتونه تخکي په خپل اندازې را لېږي ومن آیاته د نخود قدرت د الله تعالی نه خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو ده او د ځمکې ده وما بث فيهما او هغه چې خوار کړي په دې دوانو کې من دابه د زنده سرنا وګوا او د الله تعالی علا جمع هم د دې پر جمع کولو کله چې غواړي قدرت لرونکی دی ول انکار کوي د قیامت نه چې دا کولای شي دا هم کولای شي وما اصابکم هدي کې یا خطاب دی مؤمنانو ته به معنا دی وما اصابکم چې درسیږي تاسو می مصیبت نیو مصیبت فبما کسبت ایدیکم په سبب دا چې تاسو لا سونو کړی دي هدا مصیبت سبب اصل کې ستا ګناه ده او یعفو عن کثیر الله ما پی کې ډیرو ته یا خطاب د کفار ته عفو به معنا څه د تاخير العذاب د ډیرو ګناهونو سزا سم دواره نه درکې اخرت ته پریدي وما انتم اونیتا سواجس کون کې الله لرا پس مکه کې د الله د عذاب نه بګنی بچي وما لكم من دون الله ونشته استاذ د پار سوا د الله نه من ولین څوک دوست ولا نصير نه مددگار ومن آیات بالدلیل د نخود قدرت د الله تعالی الجوار کشته د فل بحر چې په دریاب کې روانه کل عالم په شانت دغه ټغرونو او ټغټ کشته کله واړی اس کې نه ریح پارام بکی هوا بنه چلیږي او اگر زیدا کشته روا کې د ولاړی علا زاری په دریاب کې په غزه به ودرېږي ان فی ذلک قنم په دې کشتو کې لا یاتن ډېر نه قشته د الله د قدرت ولکل صبار شکور سورۃ لقمان کې تیر شوی هر صبرناک شکر گزار لره صبار شکور صفت مؤمن ده لک صبر او لک شکر خو کافرم کوي مؤمن ته عبرت تخلی او یو بقونا دلته مزا فعل لو بازا او يعصف الريح فيوبقهن مخکې ویل یا به هوا ودرې کنه کشته به ودرېږي او یا به هوا تیزه کی نو یوبقهن ډوب به کی بما کسبوا هلاک به کی په غرق په سبب دا چې دی کوم ګناهونه کړی دي ای هوا به باندې تیزه کی ست په بو کې به ډوب کی خو الله رحیم ذات ته نظر باندې تیز راولي نظر باندې ودرې ويعفو عن كثيرا او ما پی کې الله تعالی ان کثیر د ډیر ګناهونه په سبانه په تجاوز کولو داغه د ګناهونه ويعلم الذين دا عتب دې پاغه مقدر ګور ډوبم کې ولی بم ډوب کې لينتقم استاسو نو بدلوالي کنه استاسو په ګناهونو بدنه سزا واخلي او ويعلم وليعلم او پته بو لګي کسانو ته یجادلونا چې جګړه کې زمنګ پایاتونو کې مالکم من محیص چې نشته داغه د پاره زیاده بچ کېدل د عذاب نه هر عذاب نه بچاو نشته کم زه ته بځي فما اوتیتم تزيد فی الدنيا برغبتی ذکر کوي ربط ادا د مخ دلایل د توحید بیان کو د الله عظمت شان بیان کو اسمانونو په کشتو په پیدا کولو اوس د دنیا برغبتی ذکر کوي دی باندې مندو کېږي چې دا غیر وجه دي دلایل کې سوچ نه کې هغه چې در کړی شوی تاسو من شین ارچه د دنیا چې څه شی دی لګ دی کډیر دی فمتاع الحیات الدنیا دا سامان دی د ژوند د دنیا وقتی شی دی بس فنا پر راځي ختميږي وما عند الله خير كم چې د الله تعالی سره خیر نه غوړه دی او قوامشه دی للذین آمنوا خدا کسان د پاره چې مان راوړې والا ربهم يتوکلون په خپل رب توکل کوي والذین صفات ذکر کوي د مؤمنانو چې ګوره
هغه په دې دلایلونه پیدا غسته ده کنه کسان اجتنبون کبائر الاسم چې ځان ساتي د غټو ګناه والفواحش او د ښکاره ګناه تفسیر نصابوري فرق کړی کبائر الاسم متعلق دي د عقیدې سره ګنده عقیدې دي د هغې نه ځان ساتي فواحش د اعمالو سره تعلق لري ګناهګون نه ځان ساتي وإذا ما غضبوا او کله چې دی غصه شي هم یغفرون دي تجاوز کوي ګناه نه هغه ګناه چې دی غصه کړی دی څه مطلب که څوک د دې بې عزتي وکړي که نه بدله نه علي پرېږدي معاف کوي هم یغفرون وایي زه بس د الله حق نه معاف کوي خپل حق معاف کوي والذین دا کسان دي اذا اصابهم البغي کله چې ورسېږي دوی ته زیاتی هېڅوک پې زیاتی وکړي ینتصرون دوی بدله اخلي سوال دا دی چې مخکې ویل کوم یغفرون بخښنه کوي دلته ینتصرون بدله اخلي دې صفاتو کې خو تضاد دی جواب د هغې نه دا دی چې یو د خپل ځان دی د ده بې عزتي چې وکړی شو نه هغه بخي او د دین بې عزتي چې وکړی شو هغه نه معاف کوي یا دی ویله چې اعلی صفت یې دا دی چې معافي کوي او ادنا صفت یې دا دی چې بدله اخلي والذین استجابوا لربهم دا کسان دي چې قبول والی کړی لربهم د خپل رب دپاره واقاموا الصلاة او پابندي کړی د مانځه وامرهم شورا بینهم او کار د دې شورا بینهم مشوره ده په خپل منځ کې یو بل سره مشوره کوي یاره دا کار څنګه وکړو ومما رزقناهم ينفقون او دا کنه چې موږ دې ته ورکړي ينفقون خرج کوي هغه لګي وجزاء سيئة والذين إذا أصابوا البغي ينتصرون وجزاء سيئة او بدله بدئی سيئة بددا هذه تاغا مجانست د وجنه دي ته وي بدلا غستل چانه بد نه ده الله جایز ده او چون کې بدله د ګناه چې ته اخلي هغه بدو نو استاد بدلی ته بدو ویلو مقصد دا ده استاد چا زیته وکړو ته چې بدلا اخلي عمر باخلي یو کنزله تکړی و کنزله وکي سپېړې در کړی دا چون انداز کې عقب کې دینه بزیت نه علي زیته دی واغستل فمن عفا که چا دام ما کړو چې را بدلا نه عالم او اصلح او اصلاح وکړه د خپل عمل فاجره على الله د اجر په الله ده الله ولله ثواب ورکي انه لا يحب الظالمين یقینا الله مینه کوي د ظالمانو سره ولمن انتصر چا چې بدل واغست بعد ظلمي پس د ظلمنا فاولئک ما عليهم من سبيل دا کسان نشته په دی باندې من سبيل لار د ملامتیا واخذ پنشته عقوبت پنشته چې ته بوله سزا ورکړي چې تا بوله بدله واغسته نو خپل بدله واغسته انما السبيل لار د سزا او د ملامتیا على الذين پاکستان د یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلقو د اولنا چا تعرض کو هغه مجرم دی یا یظلمون الناس ابن جریج وی ظلم کې په شرک باندې کم د دیونه خلاف دی کنه ويبغون او ظلم کوي پزماکه کې بغیر حق پناق خلق باندې مالونه ولا بربادي نفسونه ولا بربادي دا کسان لهم عذاب الیم د دې پار د عذاب درناک ولا من صبر هغه چا چې صبر وکړو وغفر او بخنه وکړه ان ذلک لمن عزم الامور دا صبر او مغفرت لمن عزم الامور د فقو کارون ندیم ومن يضل الله تخويف اخروی چاله چې الله تعالی گمراه کی فما له من ولی نشته داغه د پاره څوک دوست
من بعدی پس د گمراه کولو د الله نه وتر الظالمین اینی وت ظالمان لما راو العذاب کله چې ویني دی عذاب یقولون وای بال الى مرد من سبیل اشتده الى مرد واپس تلو ته من سبیل سلار واپس دنیا ته تللی شو وتراکم اینی وت دی یرادون علیها وړاندې کی بدی جهنم ته خاشعين سر به کتکړی من الذل ذ ذلت د وجنا ينظرون ګوري به جهنم ته من طرف خفي دا نظر پټنا پټ پټ بہت ګوري یا خفي ذلیل ته ویل کی وقال الذين وبو یا کسان چې مان راوړل یقینا تاوانیان هغه کسان دي خسرون فسوم چې تاوان کې چولې خپل ځانونو خپل آل پرز د قیامت خپل عقیده د شرک او کفر او بچیم پاګه کې مبتلا کړو الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم عذاب کی وی ہمیشہ وما كان لهم نبی د دې لپاره من اولیاء څوک دوستان چې مدد وسوکي من دون الله د الله د عذابنا وما يضل الله تعالی چې الله گمراه کو فما له من سبیل نشتاغت من سبیل سوکلار خودن کې استجیبو لیکن تاکید ته د پاره د تحکیم د وحی قرآن فیصله کوي کنه ها مخکې ذکر کو کافران به ورځ د قیامت باندې ذلیلی زید بچاو بول نه اوس دلته وایي د انسان طبیعت ذکر کوي رستو فین عرضو سره استجیبوا لربکم قبول علیکم د پاره در خپل من قبل یاتی یوم مخکې دینه چې راشي ورځ لا مرد له من الله نبی واپس کېدل داغي من الله د الله تعالی د طرفنا انا اتڅوک به واپس کولای نشي نبی الله واپس کینه به بل څوک واپس کوي مالکم نبی استاذ پار ممل جن یوم زین زید پناه پدا ورځ ومالکم من نکیر او نبی استاذ پار من نکیر س انکار د هغه عذاب چې پتا سبحان کم راځي من نکیر دا معنا ده یا زجاج معنا کوي لا يقدرون ان ينكرون الذنوب بیا به ګنا نه انکار نشي کولای فإن عرضوا تسلي کچرته دی مخ واړو فما ارسلنا کتنه لګل موږ په دې حفیظن حفاظت کوونکې چې ول ایمان را نوړو نه دستا په ذمہ باندې الا البلاغ مگر رسول او منګه کله چې اوس کو انسان ته منا رحمتن د خپل طرف نه خصوصي رحمت فرح بها خوشالي کی دا پاغي دي تفرح البطر وي وان تصيبهم سيئه كور سيدي تبت حالت بما قدمت ايديهم بسوداء چې مخکري ګري دي لا سنو ديو فإن الانسان كفور انسان چې به ناشکر دی الله د نعمتونو ناشکری کوي لله ملک السماوات به دلیل عقلی الله د پاره با چې د اسمانونو د زمکه دا یخلق ما یشاء پیدا کوي چې غواړي هغه مرزي ده یا بولی مې یشاء ورکی چاته چې غواړي انا سنټولې خزي اټول لريانه ولور کی جیول نه ور کوي ویا بولی مې یشاء ورکی چاله چې غواړي ذکر نارینا ټولې زامنی لريانه نه او یو زوی جمعیا جوړه کی ورکی ذکران وینا سن نارینا او زنانا لوري می او بچی می دا الله خو خدا چا په اختیار کې نه ده ويجعل من يشاء وګرځي چاله چې غواړي یقینا شندم بچی نه کیږي دا الله خو خدا انه علیم قدیر الله تعالی علیم دې پوهه ده پارشي قدیر ده وما كان لبشر ان يكلمه الله مخکې الله تقسیم وکړ د نعمت جسمانیو بندگانو ته ور کوي چاله یو شان بچی ور کوي چاله بل شان وزل ذکر کوي تقسیم د نعم روحیه کوم چې د روح سره تعلق لري هغه دي او دلته وی چې دا انسانان په پرده کې دي په دنیا کې وما كان لبشر نشي کېدی دی یو انسان د پاره په دنیا کې ان يكلمه الله چې الله څخه خبري وکي الا وحيا
یا په اعتبار د الهام وحی څه ده الله ته په زړه کې یو خبره واچوي موسی علیه السلام مور ته په زړه کې اچولې وکنه واوحینا الی ام موسی او من وراء حجاب یا رسول الله وی چې زما رړه کې الله دا خبره واچوله او من وراء حجاب یا د پردې نه اخوا موسی علیه السلام سے خبرې کړې او یرسل رسولا یا را لېږي پیغمبر جبريل تراشي خبرو تراوړي فیوحي یا وحي کدا رسول باذن الله په حکم ما شاء چې الله غواړي احکام تراوړي انه ذا الله تعالی چې علی اوچت ذات انا علی د صفاتو د نقصان نه ټول صفاتو د نقصان نه منزه ده علی شو او حکیم ده حکمت والا ده په ټول احکامو کې الله حکمت والا ده په کل احکامه سبب د نزول د دې داو چې دی يهوديانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الا تكلم الله تنظر الیه ته الله څخه خبرې وکړه کنه او یا الله ته وګوره کته د الله نبی دا دیوشي الله د آیات نازل کو لکه موسی علیه السلام سره څنګه خبرې کړې الله وینا دا درې طریقې دي وكذلك اوحینا دا مستاکید د وحی په ذکر د صدق د قران وكذلك ما نكل وحي الذي اوحينا الى الانبياء پشان ته دغه وحی چې منګه مخکینو پیغمبرانو تا کړي وستانه مخکي دغه شان اوحینا الیک من نازل کړي وحی کړي تا روحا د روح من امرنا د وجد امر زمنګنا روح معنا قران دی عبدالله ابن عباس وی او دې ته روح زکه ویل دا سبب دی د پاره د ژوند انسانانو یا روح نه مراد نبوت ته مونږ ته نبوت در اولېګو من امرنا د امر زمنګ د وجنه ما كنت تدري تا ته پته نه وای پیغمبر عمل کتاب چې کتاب څه ته وایي ولل ایمان او نو تا معلوم تفاصیل ایمان ها اجمالی ایمان پر رسول الله کیو او تفصیلی احکام ته نو معلوم کنه منځ او زکات دا ته نو معلوم یا ایمان مان الدعوه الى الايمان پدیم نه پیدري زب ایمان ته خلق څنګه رابلم ولكن جعلناه لیکن من وګرځاو دا قران هو الروح الذي اوحينا نورا رڼا د الله په توحید باندې دا قران رڼا ده د الله په توحید نادي به من نشاء هدایت کو دې په وجه چاته چې موږ وغواړو مینه بعد ناز موږ د بندگانو نه او انک لتهدی یقینا هدایت کې لا صراط مستقیم نه غلارتا هدا هدایت په سنت ته مکه هدایت د قران په ذریعہ صراط بدل صراط مستقیم نه صراط مستقیم کم ده صراط الله الذي دا لار د الله دا الذي له ما في السماوات چې دا په اختیار کې دا چې پاس مانونو کې دي او ما في الارض چې پس مکه کې دي والا خبردار الى الله تصير الامور الله تورزي ټول کارونه په اخر کې الله تورشي